بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. امید لرم د خپل الله نه چې ټول مسلمانان رونه خويندې به روغ جوړ او الله جل شانه تاسو ټول همیشه د روغ جوړ ساته او الله جل شانه تاسو ټول د هر قسمه مصیبتونو مشکلاتو نه محفوظ ساته او تاسو ټول د زړه شرعي حاجتونه دی الله جل شانه پوره کړي. ملګرو نن درله یو وظیفه در کوم که داسې رونه خویندې وي چې هغوی کره سونه وي چاندي وي یا داسې نور قسم قیمتي سامان وي پیسې وي او د سره غم وي چې چېرته چور غل ډاکو دا رانه شي چې دا رانه پټ نه کړي، نو د دې د محفوظ کولو دپاره درله یو وظیفه در کوم. انشاءالله په یقین سره یې وکړئ دا عمل. ستاسو دا کم قیمتي سامان چې دی که پیسې دي سونه ده زیور دي هر څه دي دا به چرې هم غل پټ نه کړي شي. الله جل شانه به د دې پوره حفاظت کوي او دا به چرې هم پټ نه شي انشاءالله. د وظیفې شیر کولو نه مخکې زما تاسو ته ریکویسټ دی که چېرې تاسو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی ضرور یې سبسکرایب کړئ. په دې چینل کې اسلامي ویډیوګانې دي، دغسې وظایف دي ښکلي ښکلي، نو دې نه به تاسو ټول هم پیداوالی او موږ ته به دې پوره پیدا وشي. بله خبره دا ده چې تاسو هر قسم وظایف کوئ، نیک اعمال کوئ، په الله باندې پوره یقین او بروسه ساتئ، نو انشاءالله چې الله جل شانه به ستاسو امید کم یقین چې دی دا به چرې هم نه خرابوي. او دې سره سره به 15 وخته مونځ په اهتمام کوئ. مونځ پکې بالکل لازمي دی چې مونځ نه کوئ نو ستاسو وظایف کار نه کوي، ستاسو نیک اعمال دا کار نه کوي، نو مونځ هم لازمي دی. تاسو سره زه دا وظیفه شریکومه که داسې رونه خویندې وي چې هغوی کره هر قسم قیمتي سامان وي، زیورې سونه وي چاندي یا نور قیمتي سامان وي پیسې وي، نو اودس چاردام به وکړي. باوضو به 7 ځله سورة تغابن د قرآن پاک یو سورت دی دا به ووایي او په دغه مال دولت دا چې کوم ځای کې کیږي په هغې باندې به ورکوف کي، نو انشاءالله د چور او ډاکو د ده نه به دا مال بالکل مکمل محفوظ شي. دی به په 1000 کاله کې هم دې مال ته ونه رسي او دا به پټ نه کړي شي. په یقین سره ته وایم دا عمل وکړئ انشاءالله او بیا ښه بېغمه ګرځئ انشاءالله. چور ډاکو دا به چرې هم دا مال پټ نه کړي. دا زمونږ د نن ورځې وظیفه وه او تاسو نه زه اجازت اوس غواړم. تاسو ټول ما ته دعا کوئ او انشاءالله زه به تاسو ټولو ته دعاګانې کوم. په خپل الله م سپارم. جزاکم الله خیرا کثیرا.